کتونکو علب خان شیرخوا یم کیمرامین را سره یاسر خان دی شپه ده په دغه شپه کې زموږ دغه څلورم ډسټریبیوشن دی یقینا موږ هم ستړي شوي وو زموږ کارکنان هم ستړي شوي دي په هر حال د الله پاک لږ لږ شکر دی د ژوند بیا څه پته چې سبا به نه یو کېدای شي بېګاله دې دنیا نه لاړ شو دغه د ژوند ساعتونه دي خو پړه هم سارمان نه پاتې چېرې یو ځای کې چا سره واده کړی ورونه رسېږي بیا را سره ټیم و په خوب کې هم تېر کړ په ناستم کې هم تېر کړ په تاش کې هم تېر کړ په ظلم تېر کړ بس موقع وه او خدمت هم پکې الحمدلله وکړی شو دې وخت کې چې موږ کمپنۍ ته راغلي دا کوز میا کلی دی دا کوز میا کلی کې تر 50 پورې کورونه دا اوبه وهلي دي وینه چې موږ سره وړي نه نه دا پوړو کې د مالګې برابر دي دا هر ځای کې په دې وایم چې د کوم سړي کور سیلاب ووخت نو هغه د ډېر څه حقدار دی او خو زه ده ووایم چې موږ ورله هر څه وړله نو دا غلطه ده ځکه چې نور ادارې شته نور سماجي تنظیمونه شته نور خدایي خدمتګاران شته د خدای والا خلک شته نو هغوی ته زه دا وایم چې ضرور راشئ کوز میا کلي ته د دې خلکو ته د پری میډیکل کیمپ ضرورت شته دې خلکو ته د بسترو ضرورت شته د کپړو ضرورت شته کورونه ټول کرک شوي دي د هغې سروې کول پکار دي غریبانان خلکه دي مزدورکار خلکه دي خوارکه خلکه دي زمینداران خلکه دي خو روح خلکه په دې دي چې یو چاته لاس نه نیسي یو منډه نه وایي او بل دې شپې ته وګوره په دې شپه کې چې کوم دی خاموشي ده او زمونږ کار چې کوم دی هغه روان دی نو دې خلکو سره به خبرې کوم بیا به قاري صاحب ته راځم نوم دې څه دی صاحبه السلام علیکم علب خان ورو زما وسیم خان نوم دی د پړانګو میا کلیمه او ستا ډېر شکریه ادا کوو چې نه زمین چا تپوس وکړه نه ادارو والا تپوس وکړه نه زمین چا پارټۍ والا تپوس وکړه ستا ډېره شکریه ادا کوم او پړانګو میا کلي کې تا په خپله دغه حالات ولیدو چې یاره څنګه حالات دی دا تاسو دروازې راشئ خیر دروازې هم وګورئ او بس تاسو ته موږ څه ووایو نه زمین کوم ضرورتونه دي دلته یاره بجي زمین ته خوراک ضرورت دی د کپړو ضرورت چې څه تاسو ته میلاویږي جي هغې ضرورت دی موږ ته او بس جی بل څه شو بل ملګری یاره دلته کې و ښه وروره ستاسو اما واحد الله جی څه به وایې واحد الله یاره ستاسو ډېره مننه جي او ستاسو ډېره شکریه مونږ ادا کوو چې تاسو مونږ غریبانانو له دلته رالی او زمونږ هم تپوس وکړو نن د سیلاب تقریبا څه شلمه 21مه ورځ ده او جي واحد ستاسو نه علاوه دې محلې ته څوک راتاو شوي هم نه دي دا رې مونږ له نسخانونه کړي دي کورونه یې راله غورځولي دي جي مونږ د خدای تعالی غریبانان یو نه پاټۍ والا نه سرکاري سړي یو سړي زمونږ تپوس نه دی کړی دلته اوبه را جمع شوي دي جي مونږ د کلي والا چانده کړې ده او مونږ په جنریټر باندې په چانده باندې جي د سیند ته اوبه غورځولي دي بل نه جي مونږ له څوک راغلي دي الله دې تاسو خوشحاله کړي او الله دې ستاسو قدر وکړي مونږ غریبانان یو جي مونږ ته د بسترو ضرورت دی د سامانونو ضرورت دی هر څه زمونږ جي خراب تراب شوي دي ښه وروره ستاسو السلام علیکم رورجان ستار الله ډېر قدر او عزت وکړي علب خان وروره ډومبې زه خو یم چې تاسو زه څونه شکریه ادا کړم کمه ځکه چې واحد تاسو یې چې لکه ډومبې سټارټینګ تاسو وایئ چې او یار دلته څوک شته نور دلته مونږ یو ټیم کې صرف خلک وینو غټ خلک هم او کمزوري خلک هم او دا چې کوم نوکران خلک دي دوی وینو په کم ټیم کې چې کله د اوټونو ورځ راشي په دقه وخت کې وینو چې کو د کیږو کو پاسو کو ناسیو ولاړو ډب اوټ راکې دغه لپاره راځي نور دا سیلاب تیر شو نن شله مرز دا 15 مرز دا یو پارټۍ والا یو سیاست والا یو غټ سړی یو چې چاله الله ورکړي دي دی خو یې مخ نه یې راړولې وروره مونږ دلته دې کلوټو کې دې ځینو باندې اوبه راغلي دي او مونږ ټول زمینداره خلک یو غریبانان خلک یو خو مونږ کمزوري او پر هغه وروستو په دې شو چې مونږ چاته لاس نه نیسو زمونږ زنانه شکر دی بار نه ځي مونږ د خلکو ګریوانو ته لاس نه ورچو خپله یا ماته ورساتو په دغه وجه مونږ وروسته پاتې شو دا ټول چې څونه ویني که نه دا ټول د خدای تعالی غریبانۍ تاسو سره سارې دلته راشئ چا سره به تیلو منګي وي چا سره به د اچارو منګي وي چا سره به کپړې وي او خپلې مزدورۍ له به ځي او د ماسپښین 200 روپۍ 1500 روپۍ 300 روپۍ د خپلو بچو له راوړي دلته زموږ چا هم تپوس نه کړی زه یم چې ستاسو څونه شکریه ادا کړم که نه هغه کمه ده دلته د ریلیف نومي شیز نه یې راغلی دلته د ډاکټر ضرورت شته دلته د کپړو ضرورت شته دلته د بسترې ضرورت شته او خصوصا بیا ماته وګوره لکه د خوراک ډېر ضرورت دی د اوبو ډېر ضرورت دی دلته ځکه چې دلته ټول بورونه تاسو په خپل
خپل چک او ان شاء الله سبا رالی بل ورځ رالی دا ورځې تاسو به ټول کورونه وګورئ بیټکونه به وګورئ ټول یې کمرې داسې کړي دي چې مکمل د اوسېدو نه دي دلته نه ټینټ شته نه ماته ګوره نور داسې راغه نشته نه یې راغلی اوس هر څه ډېر راغلي دي هر څه ډېر راغلي خو هغه چاته میلاو شوي چې کوم خپله حیا عزت غورځولی دي منډې تړلې زنانه ښځه لورې او پس وکړه او ولفخان ورور زموږ نه دا نه کېږي دا نه کوو لوږه به تېره کړو تنده به تېره کړو خو الحمدلله دا کار به نه کړو ستا ډېره شکریا ادا کوو الله دې قدر وکړه کتونکو 15 فوټه او 6 فوټه په کور کې اوبه د دوی چا بعضې کمرو کې کارپېټې وي ختم کټونه یې تړلي دي هر یو شی یې تړلی دی څه ووایې قاري صاحب بسم الله الرحمن الرحیم مونږه کوز میاکلې شابړې ته راغلي یو د ملګري عجبات شریف ته هم راغلي وو قائد محترم علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب ته هم درخواست کړی او د درې ورځې د انتظار هم وکړو چې مونږ رالو نو حقیقت دا دی د ملګري خبره وکړه خو ما یې کورونه وکتل زه ورغلی وم او د دې په دې کوټو کې بعض ځایونه داسې هم شته چې یو صفق چې کوم دي کرکونه دی پکې بل هغه د دې چې کوم څاروي دی بالکل انسان سترګو نه اوښکې وبهیږي هغه مرض پې دانو والا لګېدلی دی هغې اوبه والې دي بالکل هغه خبره لکه د بال پکې ګرځېدلي دي نو څوک چې دلته نه دی راغلی او وس یې کېږي او کم فلاحي تنظیمونه دي په کار چې راشي او افسوس خبره دا ده چې د ملګرو زه خفه به دې شوم چې دی هغه یو بینر په دې کور کې ایښی و راته اوس پلټو هغې باندې لیکلی و چې تاسو ته خواست دی چې د میا کلي د محله چې کومه دې طرف ته د لار ورباندې راغلی دې ته د راشن ضرورت دی او د فوډ پیکیج ضرورت تاسو راشئ نو اوس مې دوی نه تپوس وکړه هغې کې پرهرونه وشلېدلی و چې دا ولې هغه وایي چې یاره دا زموږ د هلکانو راوشله او د غصې نه چې دې ته به خلکو کتل ښه به مستحق ورته ښکارېدل او په تعلقونو او په حجرو او په دغه به چې کوم دی مخکې دې تلل او دې طرف ته به نه راتلل نو الحمدلله څنګه چې مخکې نه د تحریک لبیک پاکستان پهچان هم دا دی چې دوی د عوامو غم کوي او الحمدلله هیڅ قسمه به چې کوم دی دې تاسیس نه پاتې کېږي چې د هغې کمې ورته وي انشاءالله زموږ ورسره د الف خان صاحب په دې کیمره باندې وعده ده چې دلته به دوی له مونږه میډیکل کیمپ هم انشاءالله راوړو او دا کم چې د کریکونو دغه نو ما سروې وکړه زه په خپله به ذاتې خود وګرځېدم انشاءالله د دغې باره کې هم چې کم زموږ د تحریک طرف نه چونکې الحمدلله تاسو وکتل چې مونږ نقد پیسې هم ورکړې کم کورونه چې غورځېدلي وو او د کرک مرحله هم انشاءالله تعالی پاتې ده دی له برازو که خیري او ښه برپور طریقې سره به ورته مونږ ولاړ یو او د ملګري چې څنګه خبره وکړه نو ټول په دې خبره باندې خبر شي چې داسې پاټۍ په دې علاقو کې موجودې دي چې ستاسو په سر باندې چې کوم دی مزې کې تللی دي زموږ الحمدلله خپله مستحیل یو سوپر پاور چې کوم دی طاقت د سیاسي دغه هم شته دی خو موږ په دې وخت کې د سیاست نه بالاتر لګیا یو موږ وایو چې یو مسلمان رور دی او موږ سره په دې دوک او درد کې شریک شو دلته څوک چې کوم دی تیل خرڅوي څوک اچار خرڅوي څوک چې کوم دی سپیلني خرڅوي همدغه د 200 روپو مزدوران دي زما الحمدلله مطمئن شو چونکې دا زمونږ نن دا واتم دغه چې موږ کوو په دې ماښامۍ کې تقریبا دا څلورم شو چې په تیاره کې موږ لګیا یو نو زه د دې خلکو هم چې کوم دی ورسره ولاړ یو انشاءالله د قائد محترم طرف نه وله زه پوره داد ورکوم چې انشاءالله راځو به هم بار راځو او ستاسو خبره حق ده دا د دې کیمرې نه شاته اخوا چې کوم دی دا کم نیر دی دا جندي سندي او دا مخامخ چې کوم دی ورته لار ده خو افسوس خبره ده چې خلک نن سبا راځي یا د ناظم خواله راځي یا چې کوم دی د چرمین خواله راځي هغې ټول په تعلق باندې تقسیمي الحمدلله موږ ساده کار دی موږ مخ مروت نه کوو په میدان باندې سیس کېدو چې کوم خلک مستحق یې موږ ورته تاسو پیش او ستاسو خدای لیست یې لیکلي وي او موږ چې کوم دی هغې له په ښه طریقه باندې سامانونه ورکوو الله دې دا خلک مزید د آفاتو بلیاتو نه وساتي او انشاءالله د جون په هر سیکنډ کې به د دې سختې ته ولاړ یو زموږ منشور دا دی چې موږ به د مسلمانیت او د انسانیت خدمت کوو ډېره زیاته مننه کتونکو دا 400 چې کومه ده زه خپله ګڼم او زه ځان ته 400 وال ویم او دا ډېر فخر سره ویم چې دا څومره خلک دلته کې ولاړ دي نو په دې کورونو کې ما زنانه هم پېژني خویندې به مې پېژني میاندې به مې پېژني الب خان شیرپا به اوري او الب خان شیرپا به خوښوي او الحمدلله الب خان شیرپا به وله په میډیا باندې مواز پورته کړي الب خان شیرپا به وله مخکې هم را رسېدلي الب خان شیرپا به الحمدلله په 400 کې ټول نه غټ فوډ پیکیج هم تقسیم کړي چې هغې کې په موږ باندې الله پاک چې کوم دی مولانا محمد شفیق صاحب د کلونو راسې 2004 5 6 7 8 نه خو په دې سیلاب کې چې په ما باندې کوم اعتماد وکړو نو هغه هم نن مطمئن دي چې یاره الف خان کم ځای ته ځان رسوي او بیا په دې شپه باندې وګوره دونه پوره منو چې دې خلکو ته هم کښېنه نو کښېني او چې ورته هم پاسه نو پاسي شور شغرب تاسو وینئ ماشي دومره غټ شوي دي په کار چې دلته سپری شوې وه په دې لږ وخت کې چې مونږ ماشي څومره وخوړو مونږ نو زه دې خلکو ته سلام پیش کوم چې دوی دې ماشو سره ټوله شپه څنګه شپه کوي ورځ څنګه تېروي کورونو کې زموږ د خویندو میاندو ژوند څنګه دی د ماشومانو د دې ماشومې ته وګورئ دا ماشوم به دا ماشي نه خوري دې ته وګوره دلته د ډینګي خطره ده دا ګورئ دا ټول په من شوي ده ګورئ
دا ټول پمن شوي دي دلته کې دلته علاجونه پکار دي دلته ټول پمن شوي دي نو دې ځای ته ورسې ډاکټرانو ته مې وایم ضلعي انتظامیې ته مې وایم دې بې حس حکومت ته مې وایم دې مې نه وي دې پي اے ته مې وایم دې صوبایي حکومت ته مې وایم چې دا خپل انتظامیه هم لکه چوکس کې د علاقې ورته وښایي چې دا مخ مروت پرېږدي چې صرف دغه کار وکړي چې یاره دې ټایم کې دا خلک ضرورتمند دي دې ټایم کې زه دا لږ وخت ولاړ یم دا زه ځان ګروم را ګروم ولې پته ورته ښه د اوبو ما دې ملګري ته ویلي چې اوبه خو به راباندې روباسې ملګري ته کې شوي دي وروره دې ځای اوبه د باندې نه څکو نو اوبه د دې ځای خرابې شوي دي د دې ځای حالات ډېر ګډوډ دي موږ چې دوی له سره وړل دا دې دوی په ډېر څه قبول کړي انشاءالله دا مو سره واده ده چې نور به مو له سره وړو انشاءالله په خپلو دعاګانو کې بیا ساته الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې په دغه انتظامیه باندې او په دغه حکومت باندې د رحم اوبه په اړونو باندې توی کړي او دې خلکو ته وایم چې دا ستاسو حق دی ستاسو کورونو ته اوبه راغلي دي او دا هم خبره راغلې ده چې بعضې انجیوګانو سامانونه وروړي دي او ګیر کړي دي او خرڅوي یې انتظامي ته هم چې د هغې نظر وساتئ په 400 کې موږ ته نن اطلاع راغلې ده د هغې باندې هم نظر وساتي انشاءالله دا کوز میا کلی دی دې ته توجه وکړئ مننه خوشحاله